الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. مخی صورت ممتحنہ ذکر شو اور دا کم صورت تے صورت صف دے ربط دا دے کہ صورت ممتحنہ کے حکم پا مخالفت تا کفار سرا حکم پس سرا پا مخالفت تا کفار سرا چې تاسو د کفارو سره به دوستی نه کوئ او په دې صورت کې حکم دی په مقاتلې د کفارو سره خیال کرا لکه په مقاتلې د کفارو سره چې د کفارو سره به جهاد کوي. امام تانوی دا ربط په مابین د دواړو صورتونو کې ذکر کړی چې صورت ممتحنه کې مخالفت د کفارو دی او په دې صورت صف کې قتال د کفارو دی. نو الله فرمایي سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون ولوای تاسو هغه خبرې چې تاسو نه کوئ ان الله بشک الله تعالی يحب الذين يقاتلون في سبيل الله من کوي دا خلق سره چې جهاد کوي په لار د الله تعالی کې چې جهاد کوي پلار د الله تعالی کانهم بنیان مرصوص تبوای چې دا آباده محکم دی دا چې یو بل سره صحیح اوګه په اوګه باندې جهاد کوي تبوای چې دا مضبوط دیوال دی را غورځيږي نه کوشش وکړه کانهم بنیان مرصوص. یو بزرګ راغله او تقریر وکاو ناغه پتو ورکړه چې تاسو د دې ځمکې دا غنم وربشي دا حرام خیال کراله دا غنی او دا ارس دا سدي حرام ولی حرام دي فتوا ورکړه ودا ک تاسو سیګریټ چې کسي تماکو کوي نو دازمه کې تاسو پلیتی شي وي پوه شئ به کنه نه دینه چې څه شی پیدا کیږي ناغه صدا هغه حرام دی او دیوال ته دا چې مضبوطه داړه وته لګولې لکه زما په شانته پوه شئ به کنه وی دیوال زما مضبوط دی بشاته غورځيږي نه پوه شئ به کنه کتا څو غواړی چې ما وګورځوي ما غورځولې نشي او دا فتوا ز کوم چې د سمې ټول رزق چې دا حرام دی زبردست مفتیان وریم تیر شوی دی وستاسو د چې کم خلق تماکوان کړي پزمکو باندې دا غیر رزق حرام دی او نو دیم دا چې جهاد کوي چې ته وای چې دا مضبوط سره مضبوط دیوال دی. و اذ قال موسی لقومه پاغه وخت کې چویل موسی علیہ السلام د پاره د قوم خپل یا قوم ای قوم زما لما تؤذونني ولما لا تکلیف را رسوي دا مخکنه جهاد د چا د کفارو د نبی علیه السلام سره او دا مثال دا ذکر د سره د جهاد د موسی علیه السلام د خپل کفارو سره. ای زما قوم ولی تکلیف را کوي ماتا وقد تعلمون انی رسول الله حالانکه تاسو ته علم دی چې د رسول د الله ما الیکم تاسو ته فلما زاغو هر کله چې دی کاږ شو څوک دا بنی اسرائیل کاږ شو او مخالفت شروع ازاغ الله قلوبهم الله کاږ کړو زړونه ددی زړونه ولا الله کاږ کړو والله لا يهدي القوم الفاسقين. واذ قال عيسى ابن مريم دغه مخالفت د چا د يهودو د موسی عليه السلام نه ذکر شو او دا مخالفت د نصاراو د عيسى عليه السلام نه دا ذکر کیږي. واذ قال عيسى ابن مريم هغه وخت چې ویل عيسى عليه السلام بني اسرائيل ته اني رسول الله اليكم رسول د الله تعالی متا ستا مصدقا لما بين يدي او تصدیق کوونکې تصدیق کوونکې ما دا کتابونو چې مخکې زمانه دي من التورات چې هغه تورات ته یا نور کتابونه دي و مبشرا او زجیره درکوونکې ما برسولینه په یو عظیم شان پیغمبر سره تاسو له پیشنګوئی کوم چې زمانه ورستو یو عظیم شان پیغمبر را روان دی یاتی چرای برابشی
من بعد ورستو زمانہ اسمه احمد نوم دا هغه احمد به نوم یې څه دی احمد دی دا د نبی علیہ السلام په باره کې د چا پیشنګویي ده د عیسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام بلا نومونه وکنه سل 200 نومونه دي د نبی علیہ السلام د دین هم زیات پوه شئ به کنه او محمد نوم دی هغه اسم محضه ده یا محمد اسم محضه پس کې ده دا په ځمکه ده او احمد اسم محضه ده پس کې په اسمانونو کې فلما جاءهم بالبينات هر کله چراغ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلق ته په واضح معجزو سره قالوا ويل دي ببني اسرائيل سوي هذا سحر مبين دا خو سحر ظاهر دي قران پاک ته سحر وي او پیغمبر ته ساحر وي ومن ازلمو سوق دي غټ ظالم ممن دا غچانا افترا علی الله الكذب چې جوړ کی په الله درو او هو یدعى الى الاسلام حالانکه دته دعوت ورکړل شي د اسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون اراده لري د اهل کتاب ليطفئوا نور الله چې مړ کې هغه نور د الله تعالی د دې اراده دا چې دا نور د قران پاک ختم کی دا مړ کی بیا فاهم په خلوق په باندې والله متم نوره الله کامل کون کې نور د ایمان لرا یا نور د قران پاک لرا ولو کرے هل کافرون اگر کبدی غنی کافران مشرکان دا بد غنی چې دا قران پاک د دې دا نور عام شي د دې دا نور څه شي عام شي خدا د مسلمانانو مخنیوي څوک کوي دا اهل کتاب خیال کړه دا اهل کتاب وهو الذي الله ذات ارسل رسوله بالهدى چرا لګل دي رسول صلی الله علیه وسلم لرا سره د هدایتنا و دین الحق او سره د دین حقنا ليظهره چې غالب کی دلرا علی الدین كله پټولو ادیانو دین د اسلام غالب کی پټولو ادیانو باندې ولو کرے المشركون اگر کبدی غنی مشرکان اگر که مشرکان بد غنی خدا الله اراده دادا چې دا اسلام په پټولو ادیانو باندې الله پاک سکی غالب کی او دا غلبه به کله دا په زمانہ د مهدی رحمت الله علیه پوش او بیا پورا تکمیل به کله کیږي په زمانہ د عیسی علیه السلام او دا پیشنګویی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کړی دا خو اهل بنی اسرائیل ته نسو کو انکارو یو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ او داغه ملګرو یا بعضی خیال کړه کنه بعضی چې کوم دین نسواراو او داغي ملګرو خیال کړه کنه هغه چې کوم دین دا پیشنګوئی دا حق منلې و ورقه ابن نوفل ورقه ابن نوفل یا زید ابن عمرو ابن نوفل دا چې کوم دین واکه دا د عیسی علی السلام قایل خیال کړه او باقی وی دغه وسم دغه پیشنګوئی چې لقد جاءكم رسول من بعد اسمه احمد دا پیشنګوئی دا وسم چې کوم دین دا په انجیل کې موجود ده د یوحنا په انجیل کې په 14 باب کې دا پیشنګوئی لیکل شوی ده د یوحنا په انجیل کې په 14 باب کې دا پیشنګوئی لیکل شوی ده الفاظ دادی تمہارے لیے میرا جانا ہی بہتر ہے تمہارے لیے میرا جانا ہی بہتر ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فارقلیت تمہارے پاس نہ آوے خیال کرا لکھنا دا پیشنگوئی کری دا پوشی بکنا چه ای زما بنی اسرائیلو نسواراو ستاسو دا پار زما طلب بہتر دی چه دزنا لاړ شما زمان ورستو بخامخا یو خلیفہ راضی اگر میں نہ جاؤں تو فارقلی تمہارے پاس آ جاوے کزه نه زمان فارقلی تاسو ته چکم دینو هغه خیال کرا لکه هغه بتاو سترانش فارقلی تمہارے پاس نہ آوے فارقلیت بتاو سترانش فارقلیت چاته وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوریک فارقلیت
دا ورته چې کوم دی نه په عبرانۍ ژبه کې وایي او په یونانۍ ژبه کې ورته بیرکلوس وایي. څه ورته وایي؟ بیرکلوس. پوه شوې که نه؟ دا ورته په یونانۍ ژبه کې وایي او پارقلیط ورته په انګریزۍ ژبه کې وایي او دغه ورته هم وایي څه پرافټ. څه ورته وایي؟ پرافټ. پوه شوې که نه؟ there is no God but God and Muhammad is the prophet of God. پوه شوې که نه؟ دا څه ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. پوه شوې که نه؟ که چېرې دا د انګریزۍ کلمه چا وویلې مسلمان شو که نه شو؟ مسلمان شو که نه؟ پوه شوې که نه؟ اگر که لا اله الا الله محمد رسول الله ونه وي خو دغسې وي چې there is no God but God and Muhammad is the prophet of God. پوه شوې که نه؟ بس مسلمان شو. تاسو په ورسوئ. انګریزي ویل څه بد کار نه دی. پوه شوې که نه؟ سړی پې مسلمانېږي. پوه شوې که نه؟ د انګریزۍ یو مصره هم شته که نه؟ پوه شوې؟ څنګه واټر مې څکه فلاور مې تیر شو هارټ مې ګارډن شو ګرین پیروټ وله راځي. پوه شوې که نه؟ دا انګریزي ده که نه ده؟ واټر مې څکه فلاور مې تیر شو هارټ مې ګارډن شو ګرین پیروټ وله راځي. وی زړه مې باغ شو شین توتي وله راځي. پوه شوې که نه؟ ورپسې شي. او نه مطلب دا دی چې په انګریزۍ کې دا پارقلیط ورته هم وایي او پرافټ ورته هم وایي. پوه شوې که نه؟ او الله پاک ته څه وایي؟ ګاډ وایي. ګاډ. خیال کې راغله؟ نو الله جل شانو فرمایي ولا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اگر که مشرکان دا غلبه د اسلام بد ګڼي. یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو هل ادلکم آیا خبر کم تاسو لرا علی تجارت په یو تجارت باندې تنجیکم چې بچ بکی تاسو لرا من عذاب علیم دا عذاب درناک نه. اے ایمان والو یو کامیاب تجارت ته نه خیمه. هغه کامیاب تجارت څه دی؟ تؤمنون بالله چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې او رسوله وتجاهدون تاسو جهاد وکئ فی سبیل الله باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یغفر لکم بخشش به وکړي الله تعالی تاسو ته ذنوبکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساکن طیبه. خیال کراله ومساکن طیبه فی جنات عدن. در بکی تاسو له الله تعالی سو داخل بکی تاسو له جنتونو ته او هغه کورونو ته طیبه چې هغه پاک کورونه دي. پاک کورونه کم ځای دي؟ فی جنات عدن په جنتونو د دوام کې. ذلک الفوز العظیم. و اخرى دا اخرى عطب دی په چا باندې؟ دا عطب دی په هل ادلکم علی تجارت او هل ادلکم علی اخرى. تاسو زه خبر کم په یو بل نعمت باندې. هغه بل نعمت څه دی؟ چې تاسو له الله تعالی دا فتح در کی فتح. خیال کې رااله کنه؟ یو خو تاسو ته څه تجارت ته تخیم هغه تجارت داله چې تؤمنون بالله ورسوله او بل تاسو ته زه رهنمایي وکم په یو بل نعمت سره. هغه بل نعمت دا دی چې تاسو ډېر خوښ دی. هغه څه دی؟ نصر من الله چې مدد د الله دی او فتح قریب او فتح نږدې ده. عن قریب به تاسو ته فتح الله تعالی ورکړي. هغه مراد نه فتوحات کثیره دي چې هغه د عجم او د عربو فتوحات دي. وبشر المؤمنین او زیر ورکا اے حبیبا مؤمنانو ته. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کونو انصار الله شیطا سو مددگار د الله تعالی. اے ایمان والو تاسو د الله د دین مدد وکړئ. کما قال عیسی ابن مریم څنګه چې فرمایلو عیسی زوی د مریم. څنګه چې عیسی علیه السلام مطالبه د څه کړې وه؟ مطالبه د انصارو کړې وه. نظم تاسو ته وایم چې تاسو د الله انصار شئ.
لکه څرنګه چې مطالبه کړې وه عیسی زوی د مریم للحواریین چاته ویلو حواریینو ته خپلو اصحاب کرامو ته من انصاری الی الله څوک دي مددګاران زما الله ته څوک دي مددګاران زما الله یعنی دین د الله ته قال الحواریون او الحواریون نحن انصار الله من مددگار د دین د الله یو فآمنت طائفه من بني اسرائيل ایمان راوړو یو ډله د بني اسرائیلونه وکفرت طائفه او کفر کو بلې ډلې یوې ډلې ایمان راوړو بلې ډلې کفر خیال کړل وې بني اسرائیل د بني اسرائیل نه مراد د عیسایان دی هغه درې ډلې شوی یو ډله داسې چې هغه عیسی علیه السلام ته عین الله وي هغه دغه ته یعقوبیه وي د هغې عقیده دا وه چې عیسی علیه السلام هغه د اسمان نه راکوز شوی د چم نه راغلی د اسمان نه راکوز شوی بیا خپل اسمان ته خپل تاج ته چې کوم دی خپل تخت ته ورسېده پوه شوې د بلې ډلې دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام دا ابن الله دی نه چې کله دی وفا دغه شو الله تعالی وغوښتو چونکې د الله بچی و الله تعالی ځان ته وغوښتو اسمان ته یې وخېږه د بلې ډلې دغه عقیده وه دغه دواړه ډلې ګمراهه وي څه وي او بله ډله چې وه هغوی وی عیسی علیه السلام دا عبدالله دی دی نه عین الله دی او نه ابن الله دی بلکې وی دا عبدالله دی او خدای پاک اسمان ته بللی دی دغه سوا دغه مؤمنه ډله وه خیال کړله کنه آمنت طائفه من بني اسرائیل دا هغه ډله ده چې دی عیسی علیه السلام ته عبدالله وی فأجدنا الذين آمنوا مونږه تایید وکړو د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی على عدوهم په دې نورو ډلو باندې فاصبحوا ظاهرین او دوی وګرځېدل غالبه په دې نورو باندې دوی په دې نورو باندې غالبه شو مراد د غلبې نه وي غلبه بالحجت غلبه بالحجت چې په دلایلو سره دغه ډله دا غالبه شوله چې کوم عیسی علیه السلام ته عبدالله وي چا چې ورته عین الله وي یا چا ورته ابن الله وي دغه ډلې چې دین دا ناکامه شو خیال کړه تفسیر مظهری دا درې ډلې چې کوم دین دا ذکر کړي خیال کړه او د يهودو نه خو درې او یا ډلې جوړې شوي او شپه هغه ذکر مخکې شوی